بیا د یو بل سره محبتونه وګوره. بیا د دې نه لوی محبت چرته کیدی شي. یو میلمه راغی، هغه میلمه د یو صحابي سره کور ته لاړ. هغه صحابي خپلې ښځې ته وایي ښځې په دې باندې مې پوه کړه کور کې د خوراک څه شته او که نه، زموږ میلمه راغلی محمد رسول الله را سره کړی. ښځه ورته وایي لږ خوراک مې بچو دپاره ایښودی، که بچو لی ورکوم د میلمه نه کي، که میلمه لی ورکوم د بچو نه کي. پرېږده او ماشومان دوکه که، ماشومان اوده که. ښځه ورته وایي خاونده هغه دور کې د پردې حکم نه راغلی، ما او تا به هم د میلمه سره کینو، ځکه میلمه خو څوک یوازې خوراک ته نه کینئ. بیا که ما او تا خوراک کو میلمه په هغې باندې نه مړېږي. هغه خاوند ښځې ته وایي ډیوه به ولګې، کله چې درستخوان بچاو کو، درستخوان دې خور کو، خوراک دې په هغې باندې کېښودو، منګه خوراک شروع کو، ته به ډیوه مړه کې. ډیوه کې فرق راغی. هغه ډیوه کې ځان له خپل کار کوه. تیاره تیاره کې به ما میلمه لګیو، میلمه به خوراک کوي، زه به هسې شونډې چپوم، میلمه ته به دا پته نه لګي. هغه میلمه باندې هغه خوراک کوي. په خپله شپه نهره تېره شوه، بچي نهر اوده کړل، ښځه یې نهره اوده کړه. الله قرآن کې آیات را نازل کو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. صحابه هغه بنیاد ته ورسېدل، هغه درجې ته ورسېدل چې بل له ترجیح ورکړي اگر که په خپله باندې نهر ولې نه وي. قرآن راغی غور سره دی خوا میلمانه به راځي. زه لږې معمولي خبرې کومه، سنجیدګۍ سره لږ کښېنئ. زه صرف دا خبره تاسو ته مخکې کومه چې مسلمان اتفاق غواړي. نن زه هم جاړم، زما کور کې ناچاقي ده، مولوي صاحب تعویض راله وکړه. نن بل مسلمان هم جاړي، زما کور کې اتفاق نشته، مولوي صاحب لږ راته ختم وښیه. نن بل مسلمان هم جاړي، یاره که چېرته کې په ما چا کوړې کړي او که نه دي لوی کوړې داري. تا قرآن پرېښودی دی، ته اتفاق کور کې غواړې، تا قرآن پرېښودی دی، ته په وظایفو سمیدی شي، تا اتفاق، تا قرآن پرېښودی دی، ته کور کې وحدت غواړې، ته د بچي نه مینه غواړې، ته د پلار شفقت غواړې، ته د مور شفقت غواړې، ته د رور شفقت غواړې. تا په منځ کې هغه دریم سل چې الله د دې دواړو زړونو د یو ځای کولو لپاره رالېږلی، ته هغه پرېښولی، شا ته یې غورځولی، ته د هغې زده کړې ته تیار نه یې، ته د هغې درس اورېدو ته تیار نه یې. کور کې هم اتفاق غواړې. مسلمانه دغه وظایف پرېږده، مسلمانه کوړې تعویضونه پرېږده، مسلمانه نور ملانو پسې تګ پرېږده. الله قرآن رالیږلی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قرآن باندې منګولې ښخې کړه، انشاءالله کور هم اتفاق، کلي کې هم اتفاق، ملک کې هم اتفاق. انشاءالله د غونډې دنیا مسلمانان به بیا په یو بل سرونه قربانۍ څنګه صحابه وقربانول. د دې نه لوی محبت بیا کوم ځای و؟ صحابه په قرآن باندې عاملین وګرځېدل، هغه څیز باندې عامل وګرځېدل کوم چې د دوو مسلمانانو زړونه یو کوي. بیا وګوره په خپل ځان باندې بل له ترجیح ورکوي. فضایل اعمال وغیره کې تاسو اورېدلی دي. یو جهاد دی، جهاد کې څه صحابه شهیدان شول. یو کس وایي زه ورغلم د جهاد میدان ته، ما وکتل زما د تره زوی دی او ډېر سخت حالت کې پروت دی، ما باندې نظر وګرځېده په سخته ګرمۍ کې. ما ته آواز وکړه ما له اوبه راکړه. ما ګیلاس وغیره کې اوبه واغستې، ما د تره زوی خواله ویوړې، خوا کې یو بل کس اوبولی دی، هلته زخمي حالت کې پروت دی، اوبه راوړه. زما د تره زوی ما پرېږده هغه له اوبه ویسه. کله چې هغه له اوبه ویوړی شي دریم کس آواز وکړه ما له اوبه، دویم یې ما پرېږده هغه له ویسه. دی وایي زه لاړم، دریم کس نه روح پرواز کړی دی، د تندې له لاسه د هغه زخمونو برداشت نور نشو کولی، وفات دی. ما اوبه دویم نه راوزغلولې، دویم هم د تندې په وخت کې وفات دی. ما د تره زوی اول له اوبه راوزغلولې، هغه اوبه زما لاس کې پاتې شوې. زما د تره زوی هم د تندې په هغې عالم کې چې کوم دی نو روح دې پرواز کړی دی، هغه درې واړه شهیدان شول میدان کې. اوبه زما لاس کې پاتې شوې، هغه قرآن زړونه داسې وروستل. یو د زخمونو په حالت کې د تندې د وجې نه خپل روح ویستو ته تیار دی، د بل مسلمان تنده نه برداشت کوي، بل هم خپل مرګ ته تیار دی، د بل مسلمان تنده نه برداشت کوي. وجه څه وه؟ وجه هغه وه چې الله کوم څیز رالیږلی دنیا ته چې د دوو مسلمانانو زړونه دي یو کې قرآن کریم باندې صحابه عامل ګرځېدلي وو. او بیا دنیا دا د صحابو مثال نشي پیش کولی. وجه صرف دا وه چې په قرآن باندې عامل ګرځېدلی وو. دنیا د صحابو مثال نشي پیش کولی. داسې مثال به بل څوک پیش کړي چې خپل روح پرواز ته تیار
د بل مسلمان تندې ته نه